فرمایل حلق الذکر و د ذکر حلقې چې په کوم ځای کې خلک راجمع شوي او ذکر کوي نو دا د جنت باغچه د دین اسمه تیریږي ورسره ذکر کوي بیا تیریږي نو نن چې ما دا راجمع یو او په جمع باندې ذکر کوو حلقه مو جوړه کړې ده حلقه دې ته ویل کېږي چې خلک راجمع شي او په جمع باندې په زور باندې ذکر کوي نو دې ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جنت باغچه ویل او بعض خلک دې ته بدعت وایي نو یو خبره چې دا خلک دا حدیث وینا او کله دا عظیم کتابونه کې دا احادیث پراته موجود دي جامع الترمذی شریف دا احادیث یو معتمد او زبردست کتاب دی چې په هغه کې هم دا حدیث شریف موجود دی حضور علیہ السلام فرمایي چې د ذکر په حلقو تیریږي نو تاسو سره ذکر کوئ او په زور باندې ذکر کول دا د قرآن فیصله ده چې په دې ځمکه باندې انسان څه قسمه عمل کوي نو دې ځمکې ته به په ورځ د قیامت باندې حکم وکړی شي د الٰه العالمین د طرف نه چې ای ځمکې تا باندې چې چا څه قسمه عملونه کړي دي نن هغه بیان کا اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمائی یوم اذن تحدث اخبارها دا ځمکه باندې چې چا څه عمل کړی دی دا په دغه انسان باندې گواهی کوي اے فلانی د فلانی زویا په فلانی ورځ باندې په فلانی ټیم کې په فلانی شپه په فلانی ټیم کې تا په ما باندې فلانی ګناه کړی و د خدای تعالی په در کې به گواهی کوي که انسان نیکی کړي د قسمه کوا د خدای تعالی په در کې گواهی کوي اے فلانی د فلانی زویا په فلانی ورځ په فلانی ټیم کې تا په ما باندې فلانی نیکی کړي و حضور قرآن کې بیا الله تعالی فرمایي بأن ربک اوحى لها زمکه به دا حالت ځکه بیانې خدای تعالی د طرف نه بوته حکم شوی د خدای تعالی په حکم سره الحمدلله دا په زور باندې ذکر چې څوک کوي دا आवाज چې تر کوم ځای پورې رسي دا که انسانان اوري دا که پیریان اوري دا که ملائکه اوري دا که مارغان اوري دا که ونی بوټو باندې دا आवाज لګي دا که په خاور باندې لګي دا که په غرونو باندې لګي دا که په دریابونو باندې لګي دا چې د خدای تعالی په څومره مخلوقات باندې لګي ان شاء الله تعالی دغه مخلوقات دغه تمام مخلوقات د ذکر د پاره ورځ د قیامت د الٰه العالمین په در کې گواهی ورکړي سبحان الله نو که څوک مخالفت کوي جو کوي دي څوک وايي په زور باندې ذکر نشته دا مقصد خدا نه دی چې جایز نه دی او په شریعت کې بنای یو سړی کوپار خلک وايي موږ خدای نه منو خدای نشته جوړ خدای بنای نه دا خبرې له هیڅ اعتبار نه منی امنا دین اسلام نه شریعت ته کمنی امنا خدای تعالی ډېر اجر درکې موږ د دعوت درکو او کنه منی ډېر وایي چې نشته ستا پنيش باندې دا نه نشکی دا خدای شته کړی دي ستا پنيش باندې دا نه نشته کی بل د صحیح بخاری شریف او صحیح مسلم شریف دی دوانو کې دا حدیث شریف موجود دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي انا عند الظن عبدي بي زدا خپل بند سره د هغه د ګمان مطابق معاملې کو رب ذل جلال فرمایي در صحیح بخاری شریف حدیث دی محبوب علیہ السلام فرمایي الٰه العالمین فرمایي فإن ذكرني في نفسي ذکرته فی نفسی که زمانہ بندہ ما پا خپل زړه کې یادې یوازې می یادې پټ می یادې رب ذوالجلال فرمایي دې هم زه پټ یاد کوم یوازې یاد کوم او بیا فرمایي
فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه کچرتی زمانہ بندہ ما په یو جماعت کی یاد کی په یو ټولی کی می یاد کی د خلق په مجلس کی می یاد کی رب ذوالجلال فرمایي و یزدا خپل بندہ په هغه محفل کی په هغه مجلس کی په هغه ټولی کی یاد کوم چې هغه د دغه محفل او مجلس نتیجه غوړه محفل او ټوله ده سبحان الله علماء کرام فرمایي و رب ذوالجلال چې څوک یادای نو اسی نه یادای رب ذوالجلال چې څوک یادای اسی نه یادای وای د خدای تعالی د دې انسان ذکر هم کوي او انعام او احسانات به هم کوي رب ذوالجلال چې فرمایي زوی په خپل زړه کې یاد کم خپل ځان سره یاد کم مقصد دا دی زه په دې انسان داسې احسان وکما یو داسې نیکي ولا ورکما چې د هغې نیکۍ نه نور څوک نه خبرېږي صرف دې ته خبر شي او زه دې خبر شم او رب ذوالجلال فرمایي زه په داسې د دې نه په ښه مجلس کې یاد کما احسان پې وکما انعام پې وکما یو ښېګړه ورسره وکما یو نعمت ولا ورکما هغه نعمت و داسې نعمت ورکما چې پای باندې ډېر شي خلک پې خبر شي معزز سامعین کرام تاسو ګورئ چې یو انسان په خلکو کې خپل فضیلت غواړي خپل غوروالی غواړي دی د خدای تعالی ذکر په زور باندې کوي په دې باندې به ځان کچنه ښکاري په دې باندې به نه شرمېږي د خدای تعالی ذکر به په زور کوي خدای تعالی به په دغه ټول مخلوق کې مقام او مرتبه ورکړي نن سبا ډېر خلک داسې هم دي په زور ذکر مني جایز مني خو په زور ذکر کولی نه شي ولې د خلکو نه شرمېږي خدای تعالی دې موږ د دغې نظریې نه او د دغې عقیدې نه وساتي چې د خدای تعالی په نوم باندې څوک شرمېږي دا ډېره کمزورې عقیده ده رب ذوالجلال دې زموږ او ستاسو ټول مضبوط ایمانونو مضبوطې عقیدې نصیب معززو رب ذوالجلال فرمایي کله چې دا بنده واذا تقرب الی بشبر تقربته باع کچرې دې ماته یو لویش په مقدار سره رانږدې کېږي الہ العالمین فرمایي زه ورته یو ګز ورنږدې کېږم که چېرته دې زما خواته رانږدې کېږي او د راتلو قدمونو باندې یو قدم ماته رانږدې شي رب ذوالجلال فرمایي زه ورته په منډو منډو ورنږدې کېږم مقصد یې دا دی چې دا انسان زما رضا غواړي زما رضا زما نه غواړي نو که دې زما نه لږ غواړي زه ورله ډېره ورکوم الحمدلله چې زمونږ او تاسو په ژوند کې خدای تعالی داسې وختونه راایستي دي او د داسې نیکانو خلکو سره زمونږ تعلق خدای پاک راایستی دی چې د هغوی د برکته مونږ د خدای تعالی نوم په زور باندې واخلو او هغه صحیح عقیده خدای تعالی مونږ ته رانصیب کړې ده معززو سامعین کرامو ذکر کول دا ډېر عظیم فضایل لري او حضور علیه الصلاة والسلام مبارک په خپله باندې د صحابه کرامو ته فرمایل چې د ذکر په حلقو باندې تېرېږئ نو په هغې سره ذکر کوئ هسې تشبې مه تېرېږئ نن سبا وګرځه په ثابت دنیا کې وګرځه د ذکر حلقې دې څوک ماته وښایي یوازې یې نه کوي نو د ذکر حلقې خو لا پرېږده خلک د ذکر نه واوښته داسې خلک پکې هم راوتل وایي لا اله الا الله ذکر وایي نه دی